یاره ټول ناول د خپل زندګی له ګورئ تاسو چغې وهئ ربا نصرت او امداد نشته که یو طرف ته ګورم بیماریان دي که بل طرف ته ګورم غربت دی آخر وجه سره انسان قرآن شاته غورځولی او پرېښودی دی نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته لږ نظر وګرځوئ د رسول الله مبارک صحابو نه به تاسو ته بالکل واضح په نظر باندې راشي واقعي چې دا قرآن یو انسان خپل کی د قرآن له زندگی ورکی خپل غم او خالی کې را قرآن عملی کی د ټولو نه اولنی امداد چې الله د انسان کوي الله خپل مدد او نصرت ورکوي صحابو دور ته لږ نظر وګرځوئ صحابه په میدان باندې کفارو په خلاف باندې ووتل یو طرف ته بدر کې موږ د صحابو تعداد هم معلوم که چې هغه صرف 313 صحابه دي بل طرف ته موږ د مکې مشرکین وکتل د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه 313 صحابو په خلاف باندې کم کفار راوتي دي بالکل جنگجو دي بالکل مسلح دي بالکل شاسواران دي جنگ کې منل شوي خلق دي نبی علیه الصلاة والسلام بدر کې چې کم دی جنگ په اراده باندې د صحابو سره نو راوته توري د صحابو سره کمې صحابو سره سوریلیانې نه وي خو یو طرف ته صحابو زندگی قرآن له وقف کړې وه دغه قرآن عملی په خپل زندګۍ کې راوستی و نمبر 1 د هغې خلکو سره د الله امداد او نصرت شامل حالو یو طرف ته 313 صحابه بل طرف ته 950 کفار دي الله د دغه صحابو امداد دپاره د اسمان نه فرشتې ښکته رالیږي صحابي او کافر مخکې دی موږ ورپسې وو موږ به توره یو کافر پسې واړوله زموږ نه مخکې به د کافر سر ښکته غوښې او راغورځېدلی به موږ ته به پته ولګېده چې رب کائنات د اسمان نه ملک د صحابو د امداد دپاره راولېږل د قرآن له یو انسان زندگی ورکی نمبر 1 الله په هر محاذ باندې دغه انسان مدد کوي خوا که بتا بیماری راځي د الله نصرت په شامل حالي که بتا غربت راځي د الله نصرت په شامل حالي که بتا باندې دشمن راځي د الله امداد به ستا سره شامل حالي صحابو خپل زندګۍ قرآن له وقف کړې په هر میدان باندې الله د هغو امداد وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام په خلاف باندې کفارو مشوره وکړه دا پیغمبر راغلی د مکې نه مدینې ته ورسره لږ غونته کې یاران او دوستان صحابه کرام ټول کفار یو موټی کېږو د دې پیغمبر په خلاف باندې مدینه باندې چړای کو دا مدینه به لوټې لوټې کو د دې پیغمبر نوم به هم ختم شي د یو یو صحابي به راغونډ کو ختم بشي الله هغه خلک چرته کې چې کم دی ضایع کوي چا چې خپل زندگی قرآن له ورکړې ده یو یو حرف باندې په قرآن باندې عمل مخکې کړی دنیا ته یې ښوولی دی الله هغه خلک نه ضایع کوي ځکه اول عامل د قرآن د الله نصرت د ټولو نه اول در سره شامل حالي صحابو د نبی علیه السلام په خلاف باندې هغه کفارو چې کم دی یو لوز او یو بل سره معاهده وکړه چې دې مدینې باندې چړای کو مکمل طور باندې مدینه لوټې لوټې کو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه راغونډئ صحابو مشوره کو ستا سره دی نبی علیه الصلاة والسلام صحابه مختلفی مشورې مخکې کوي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې د ایران باشندو رسول الله مبارک ته یا رسول الله کله چې زمونږ په ایران باندې به یو دشمن حمله کوله او کم ځای باندې به حمله کوله دشمن به زورورو موږ به د علاقې نه چاپېره خندق وکنسته دشمن به دې خوا نه شو راپورې وتې یا رسول الله که د مدینې نه چاپېره خندق وکنستی شي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې نبی علیه الصلاة والسلام ځمکه تقسیم کړه مدینې نه چاپېره خندق وکنستی شو کفار رالل یو موټی موږ به مدینه لوټې لوټې کوو یو میاشته پورې د هغې خندق نه پورې ناستي الله میاشتې نه وروسته هوا رالیږي مکمل طور باندې فرشتې د اسمان نه راکوزېږي ځمکه باندې داسې خطرناک اوازونه کوي
کفار چې کم دین لاړل و تختیرل الله قران کې فرمایل هغه کفار ما سره د خپل غیظه سره د خپل هغه بغض چې صحابه او بغض سینه کې راوړو سره د هغې نه چې کم دین واپس شول الله کامیابی ورنکړه خبره مالې پورې کوله کم یو مسلمان قرآن له زندگی ورکړه د ټولو نه اول الله د دغه انسان مددگار او ناصر شي په هر میدان باندې دویم نمبر الله هغه انسان له څه ورکوي چا چې د قرآن دپاره زندگی وقف کړي خپل اولاد د قرآن دپاره وقف کړی دویم نمبر کې الله دغه انسان له عزت ورکوي من کان یرید العزة فلله العزة جميعا څوک چې د عزت اراده لري عزت د الله سره دی دویم نمبر قرآن وفادار او غیرتی کتاب دی انسان له عزت ورکوي تاسو ګورئ د صحابو دور ته ولاړ شئ د ټولو نه اول شاګردان د قرآن صحابه کرامو د ټولو نه اول زده کوونکي د قرآن صحابه کرامو هغه صحابو لري قرآن څومره عزت ورکه د کم مقام نه کم مقام ته ورسول منګ وکتو لولو خاندانونو والا خلق خو چې قرآن په سینه پورې نه ونیولې منګ بل طرف ته وکتو هغه کس چې بالکل حبشي النسل دی هغه کس چې رنګ نه تک تور دی هغه کس چې آزاد هم نه دی یو غلام دی دغه نوم دی حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ تک تور دی آزاد نه دی غلام دی هغه غلام چې کله قرآن سینه پورې ونیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منا صحابو طرف تر مخ کوي صحابو طرف ته چې کله را مخ کړه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کې بلالا بیگا ملیدل زمانه مخ کې څوک روانو د خپو کړه ساره او د پڼهو کړه ساره ما تپوس کړه څوک مخ کې روان دی یا رسول الله استا غلام حبشي مخ کې روان دی بلال دارا تو کم یو عمل کې چې جنت کې زمانه مخ کې روان وي یو طرف تمنګ هغه بلال حبشي وخت چې داغه پر رنگ باندې هم قرآن پر دی اور واچولې داغه په نسب باندې هم قرآن پر دی اور واچولې داغه په غلام توب باندې هم قرآن پر دی اور واچولې هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ چې د هر مسلمان په زړه کې دومره مینه او محبت پروت دی چې نن تلس جمعتونه یې په لسو کې به څلور جمعتونه تا د په نظر باندې راځي هغې له به مسجد بلال نوم ورکړی من کبل طرف ته وکتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تره ابو لهب دی خپل نوم عبدالعزا دی ابو لهب د اور لمبې والا تکسر دی ځکه ورته ابو لهب وایي د اور لمبه د رسول الله مبارک تره دی د قریشو سره تعلق لري یو مالدار شخصیت دی خو قرآن ته شاکړه او د قرآن دشمنی شروع کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی شروع کړه رسول الله مبارک هغه دشمنی د قرآن هغه دشمنی کم زیات ورسو قرآن کې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي پیغمبره وانذر عشیرتک الاقربین خپل نږدې ټبرداري د الله نه ویروا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل خاندان ټبرداري راغونډي کوهی صفات راغونډ کړل الت رسول الله مبارک د خپل خبري او تمهید مخ کې گدي زستا سني او تپوس کول غواړم خلک وای یا رسول الله ست تپوس کول غواړي تپوس دا کول غواړم کزه تاسو ته دا ویم چې ردی غرنه اغړی تا یو لخر را روان دی او پتا سبانه عمله کول غواړي زما د خبرې سره تاسو اتفاق شته وای کنيشته زما پرې خبر تاسو هغه چې کم دینو عمل شته او کنيشته باز خلق پاسیرل ورته وی چې جربنا کمرارن منگ پتا بار بار تجربی کړی منگ پتا کې صرف رشا مندلی تا چرته دروغ نه دی ویلی او باز خلکو پکې دومره خبر وکړه وې کوم د غر سر تبر ور وختو منګ وکتل اغاړی تا لخر را روان دی منګ دا ویل شو زمنګ سترګو دوکه خړلې دا شاید لخر نه زمنګ سترګو ته اسراسی په نظر باندې راغلی خو تاج خبر وکړه چې لخر را روان دی زمنګ د خپل لیدلو نه زیات په غیبان اعتماد دی رسول الله مبارک فرمایل کله چې تاسو زما په خبره دومره عمل دی زه یو خبره کوم زما سره ومنئ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون اے خلق لا اله الا الله وای کامیاب شئ اوم د پیغمبر علی صلوات والسلام دغه بدبخت تر را پاسره
تبل لك یا محمد لہذا جماعتنا ستا لاس ماشه ته هلاک شي اے محمد دی خبری د پاره تا مونږ را جمع کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازبین پیغمبر دے اللہ چکم دے اللہ تا رسول اللہ مبارک دیر زیاد گران دے تاسو قرآن وقت داولنا تر آخر پوری قرآن کے اللہ ابراہیم علیہ السلام تنوم علی اللہ موسیٰ علیہ السلام تنوم علی اللہ یحییٰ علیہ السلام پنوم مخاطب کئی تمام انبیاء تنوم علی کلچر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر راغے اللہ یا محمد قرآن کی شرطنری بیان کری اللہ فرمائی یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یاسین طاہا پیغمبر علیہ السلام جکم دے مختلف القابات اسر اللہ راولی نم ورتناخلی زبردست الفاظ استعمالی نبی علیہ السلام رب کائنات تا انتہائی گران دے ابو لہب التا خیر وکڑے کم ابو لہب چے قرآن سر دشمنی ساتلیوا دا نبی علیہ السلام سر دشمنی ساتلیوا اللہ فوراً قرآن کی صورت را نازل کا تبت یدا ابی لہب و تب دوان اللہ سنی ابو لہب حلاک شی و تب او دے حلاک شو ماغنان ہمالو وما کسب ندد مال دد پکار راغے نحغ سچی دا گٹلیو سیسلا نارن ذات لہب ان قریب بلے لمبو اور تراخل شی وامراتو حمالت الحطب در خزبون در سرا اغلمبو اور تراخلی گی کم چی پخپل سر باندی با دا پیغمبر علیہ السلام پا خلاف باندے اگر کجرو در سینا اگر کجرو در غندنی نجوڑا اگر که بای غنو گیڑے راول نبی علیہ السلام تا بای مخی جی کم دین ور اغرزو آغا ابو لہب چی دا اور لمبرا بالکل چی کم دینو تکسر دے قریش خاندان سر تعلق لری دا نبی علیہ السلام تردے وجہ دا قرآن سر دشمنی وکڑا اللہ ورطا خیری کئی اور اللہ فرمیل و تب حلاک شو دے کلچ قرآن خیری وکڑی دا بدبخت کور تراغے دا نبی علیہ السلام دولو نوی امی کلثوم اور رقیہ دار اخپلو بچولا اغا غختلیوی درد و بچو عتبہ و عتیبہ دیر آغے کور تخپلو بچو توی بچو پاغ استاز اسخر باندے زمان بارکی راسمان یو صورت نازل شوئرے داغر رب زمان بدل اغسطے رے داغر خیرو لارشے لگ درد ورطور ورسوئی دا دوانا لون ورطور طلاقی کئی دا نبی علیہ السلام دوانا لون تا طلاق میلاوی گی اغب بدبخت رالل پیغمبر علیہ السلام تیوئی زمانگا پپلار پبارک بتاوانی را قرآن ایتون نازل شوی سورت نازل شوی رے لہذا منگا ماستا لور تا در طلاق اکڑا دویم بدبخت ور مخشو نبی علیہ السلام تے ہم لور ور طلاق اکڑا خوبیہ پریبانی بسوالے ونکو پیغمبر علیہ السلام طرف تے لاڑی ور تکڑی نبی علیہ السلام تا لاڑی ور ون رسیری حملے وکڑا دا پیغمبر علیہ السلام کمیسی وشلو رسول اللہ مبارک ہمیشہ رفار امت تا دعاگانی بختلی دی دغا ٹیم کے پیغمبر علیہ السلام انتہائی خپش یو طرف تر لور دردے بل طرف تر بلی لور دردے دوان لولو تا طلاق ور میلاوی گی او بیاد رسول اللہ مبارک کمیشلی گی عملہ پہ ہم کی گی نبی علیہ السلام لاس پور تکڑل اللہم صلیت علیہ کلب من کلابک خدای رخبر اسپون بدترین سپے پر مسلط کی اللہ رخبر حیواناتو نبی بدترین حیوان مسلط کی لاڑل دوان بچیر ابو لہب عتبہ عتیبہ لاڑل پکور باندے ورنن وطل سوداگر دی خلق ورطوئی رازے شام تزو سودار پارا ورطوئی دا کور نشوتے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرے را پسیرے او منگ با بدترین سپے ماتئی بدترین حیوان با منگ ماتئی ورطمرگری وی اے سن نشتے شام طرف تا قابل روان شوا یو رور چرینو دا کور بہر تراون وطا پلار ابو لہب ورسر یو بچیر قفیلی سر روان شل یو ذکر شپے پڑاو چئی کلچ خلقو دشول دے پمنس کے ادرے یو منظرے را غیر زنگلنا دار ٹول را خلیا و پوسی بینے چی زمان اخکار پا کم ذکرے اخکار چی کلا اغیر طرف تور مخشو دیرا سنیم چغن تو دورا پاسی را وچغی والا مرگر تاسو دے دا محمد رسول اللہ خیری را ورسیری خلق را پاسی رلوی سم نشتے منظرے و تخدیرہ خلق و سامانن یو پڑے جوڑ اکڑا
هغه ته بر دی اور وخه جو دی بر ودشو خلق ته چا پیر ودشل منظره او شب پس بیا راځي دا خلق پوز او خلبی نه خکار موجود نه لري منظره سوچ کې زما خکار چرته تللی چې وای قتل بینی راخ کوله دی بر ډیرې په سر باندې پروت دی ردی سینه اور ودنګل در سری رتنی نه جدا کو ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدعا اللهم صل علی کلب من کلابک خورے رخبل سونا د خپل حیواناتو نه په بدترین حیوان مسلط کې یو طرف ته قران خیر کړي تبت ید ابي لابي وتب هغه کسر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دې د رنگ نه اعلی خمالدار دی قریش سره تعلق لري خو د قران دشمنی شروع کړه الله خیر وکړي او بیا د بدر د جنگ نه لغون تک ورسته په الله یو مرض ولګو داسې ګنده مرض په ولګو چې خپل بچو به کرکه کوله خپل اولاد خال نه راته بعضی مفسرین وایي دیوال نه اغاړي ته پروتو بچو په دیوال داسې ورغورځو سو کوئی راسه او کندې وکنستا ډانګي پسې پرې کړل او ډانګو کې راسه ورغړو هغه کندې ته لپاسنه پیراسه ډانګو کې خاور اور واچولا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی کړي وا خو یو طرف تمنګ بلال حبشي وکړ چې قران سینه پورې ونیو خیر کدا رنگ تور دی قران وې ما په پردې اور واچولې خیر کدا آزاد نه دی یو غلام دی غلام توبانه قران پردې اور واچولې خیر کاغه یو حبشو نسل دی پاغه نسل باندې قران پردې اور واچولې دویم کار چې قران لخل غاړه ورکی قران لخپل اولاد وقف کی قران په خپل غم او خاله کې اغا شامل کې دویم نمبر کار چې کوم دی الله دا کوي چې د انسان عزت ور کوي تاسو تاریخ لګو ګورئ د تاریخ اوراق پرې باندې گواري چې کم یو انسان قران لخپل ژوندۍ وقف کړي را الله رقم زه تور رسول دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ره د رسول الله مبارک قتل بسراغه د سورې طه آیتونه او ایمان راوړي او دا غي نورسته چې کله قران زکا الله عمر فاروق له عزت څنګه ورکا خبر را بیت المقدس چې بیت المقدس په کم دینو فتح کول غواړي یو طرف ته کم دینو يهود وي چې تاسو موږ خپل امیر المؤمنین مخامخ کړي کم چې تاسو موجوده امیر المؤمنین دی زمون تورات کې د هغه کس نخې خوې شوی دی رقم کس دلاسه چې بیت المقدس فتح کیږي کچرت هغه نخې تورات په هغه هسته کې موجود وي منګه جنگ نکو زکه زمونږ جنگ بیا پالتو دی منګ ورته بیت المقدس چابیان راسی پلاس کې ورکو او کړه تورات نخې په هغه امیر المؤمنین کې نوې موجوده بیا موږ د مسلمانانو نه ایس خطر هم نشته بیا کداغه مسلمانان په موږ باندې حمله کول غواړي موږ به مطمئن بیت المقدس نشي فتح کوله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین د خلیفہ خلق ورته يهود داسې خبره کوي امیر المؤمنین وي زورزم کواقیر النخه زما په تورات کې موجود دي او ما ته بغیر د جنگ نه بیت المقدس پریدي دا به زمونږ د پاروم خیری او داغو د پاروم خیری امیر المؤمنین الله عزت ور کړو ساده لباس کې ملبوس مرګر ورته امیر المؤمنین د اولولو خلق خال روانه سارا لباس ډیر زیات کمزور دی منګه اعلی لباس تعالی در کول غواړو دا واغوند چالت ورسه امیر المؤمنین اعلی لباس واغوستو لګ زه پوری سي بیا خپل کپڑے واغوسته ورته سکون پر اعلی لباس ورته تاسو اې دې کې نشته ما ته سکون په خپل لباس کې چې کم پورې ما ټوکړې ورغټه کړې کم پورې د کپړو ټوکړې همې کم پورې د سرمن ټوکړې همې هغه لباس کې ما ته سرور دی امیر المؤمنین لاړ بیت المقدس خواته روان دی یو غلام ور سره دی هغه غلام ور سره په یو اسبان دی په یو اخبان دی غلام ته امیر المؤمنین وای غلاما نمبر په نمبر باندې بسو پرې اوخ باندې سزه پورې بسزم پرې اوخ باندې تاور دې اوخ مهار نیولې بیا بستا نمبر بیا به تور خېجه د دې ملاتا ما بر اوخ مهار نیولې تر دې پورې بیت المقدس خواته ور ورسو امیر المؤمنین کله سفر کوي غلام دغه اوخ مهار نیولې کله غلام پر هغه باندې سورلی کوي امیر المؤمنین مهار نیولې تر دې پورې بیت المقدس خواته ور ورسېل الخلق راوته
عمر رضی الله تعالی عنہ نخې به ګوري عزت ته ګورئ امیر المؤمنین نخې به ګوري دغه ټیم کې چې کوم دی د سورلۍ باری او نمبر چې دی نو دا د غلام دی غلام ورته وایي امیر المؤمنین ما خپل نمبر تا ته در وبخه ځکه مخکې ته روانې تا که د دغې اوښ مهار نیولی زه پرې اوښ باندې ربره ناست یم خلک په وایي چې دا څنګه خلیفه دی غلام او نوکر یې بره کېنولی خلیفه لاندې هغه روان دی د اوښ نه مخکې او مهار یې لاس کې نیولی دی هغه ورته وایي نه زه انصاف غواړم زه عدل غواړم د عدل او انصاف نه دی چې ته به ډبل پیدل سفر وکړې او زه به ډبل سورلي وکم د چا چې نمبر یې هغه دی په اوښ باندې بره کښېني هغه امیر المؤمنین مهار نیولی خلکو وکتل ورته یې موږ جنګ کول نه غواړو یهودو وي موږ بیت المقدس چابیانې امیر المؤمنین له ورکړې ځکه زموږ تورات کې نښې هم دا راغلې وې چې کم یو کس چې کوم دی هغه د دغه بیت المقدس فتح کولو دپاره راشي د هغه لباس په سادهی د هغه په لباس کې به ټوکړې لګېدلې د هغه په لباس کې به د کپړو د ټوکړو سره د سرمنو ټوکړې هم لګېدلې او نښه یې دا هم ښولې وه چې د هغه غلام به بره په سورلۍ باندې ناسي هغه به د هغې اوښ مهار چې کوم دی نو دا نیولی موږ که د دې په خلاف باندې جنګ کوو جنګ موږ نشو ګټلی الله ساده لباس کې او عمر فاروق او صحابو له کوم عزت ورکړو عزتمندو نن هغه غیرتي کتاب نن هم موجود دی مسلمانه نن ته ځکه بې عزته یې ته هغه عزتمند کتاب د لاسه غورځولی قرآن دویم کار دا کوي چې کوم یو انسان سینه قرآن له ورکړه هغه انسان له عزتونه ورکوي او بیا د تاریخ اوراق وګورئ صحابه ته به اوسئ صحابو ته څوک رسېدی شي صحابو نه وروسته ائمه اربعه ته وګوره ائمه اربعو چې کله د قرآن سره محبت وکړو کم مقام الله چې کم دی نو ورکه ائمه اربعو نه وروسته الحمدلله موږ ته فخر حاصل دی په خپلو اکابر علمای دیوبند باندې زموږ اکابر هغو د قرآن سره په صحیح معنو کې محبت کړی او صحیح عاشقان نن هر سړی دا د عشق دعوې کوي علمای دیوبند صحیح معنو کې الله عاشقان د قرآن ګرځولي مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه یو دور کې جیل ته لاړ جیل کې چې کوم دی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه سره یو کس پرې جیل په کوټه کې بندیوان دی تپوس یې کوي دا راته وایي د جیل ملګريه قرآن دې ویلی دی او که نه دی هغه ورته یې چې قرآن خو مې نه دی ویلی وی زما په هر میشن قرآن خلکو ته ښوول دي په قرآن باندې خلک پوهول دي ځکه د جیل نه بهر یم هم قرآن ښیم زه به په جیل کې دننه هم قرآن ښیم جیلر باندې یو قرآن یې راغوښته او هغې شاګرد ته د جیل ملګري ته یې قرآن شروع کړه د حضرت یوسف علیه السلام سنت یې ژوندي کړل 15 سپارې چې دی نو دا پوره شوې د جیل د طرفه یو چټۍ راله رشید احمد گنگوی ته د جیل د طرفه رهایي میلاو شری د جیل نه بهر ته وځي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي تاسو راوستی یم جیل له په خپله مرضي باندې زه اوس وځم په خپله مرضي ستاسو مرضي به نه کوم زما د جیل شاګرد نیم قرآن ویلی دی دا خو د قرآن عشق نه دی ما 15 سپارې خولی او 15 سپارې زه داسې پرېږدمه زما ایمان مال اجازت نه راکوي زما غیرت مال اجازت نه راکوي زه به بقایه 15 سپارې دې شاګرد ته ښیم بیا باله وځم رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه جیل کېدل نه دی په کومه ورځ باندې د هغه جیل شاګرد قرآن من الجنة والناس ته ورسو رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خپلې کپړې تیلې کې راوغستې د جیل نه بهر شو دا د قرآن عاشقان دویم کار قرآن دا کوي کم یو انسان قرآن له خپله زندګي ورکړه قرآن عزت ورکوي تاریخ وګورئ د صحابو نه وروسته به هم تاسو ته ډېرې هستۍ په نظر باندې راشي صحیح معنو کې عاشقان او د دې نه لوی شیخ بل چرته کې رش شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه نن دا د پویو مجنونان ګورې ډېر زیاتي صحیح د وینې مجنونان چې کوم دی د قرآن صحیح خادمان الحمدلله علماء دیوبندي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه په دور کې یو پادری راغی او هغه پادری او لاس کې قرآن داسې نیولی دی بل لاس کې انجیل نیولی دی دی راغی خلک یې راغونډ کړل مسلمانان ورته وایي مسلمانانو ستاسو علما منبرونو باندې کښېني خلکو ته دا وایي چې قرآن محفوظ کتاب دی او نورو کتابونو ته دا وایي چې په دې کې تحریف شوی دی
نن به زه ستاسو له علماو دروغ تاسو ته ثابتوم او دا خبره به ثابتوم چې قرآن باطل دی انجیل حق کتاب دی خلکو ته یې ووایې ما را دوه کتابونه راوړي یو د قرآن نسخه یو د انجیل نسخه نن به زه اور بلوم او دا دواړه نسخې به دې ته ور اچوم کله چې اور بل کم تاسو ته پته ولګي خلکو ته وې داسې وکم د هغې دور خلک سوچ سمجھ والا وو زمونږ خلک یې دی وو چې هله وروله سوچ سمجھ والا خلک وی مونږ ته علم نشته ورې زمونږ عالم موجود دی شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه کاش چې نن مونږ ماره خبره خپلو علماو له وړې نن سبا زمونږ را ایجوکیټډ طبقه خصوصا دا چې کوم دی د سکول او د کالج ماشومان دا د معمولي خبرو نه متاثر شي او ورو ورو چې کوم دی اغیار د دیونه ایمان سلب کی ځکه کوشش دا دیو کوي چې خپل جواب ورزینو جواب ورکي او که جواب نه ورزینو بیا د بل سره په ها کې ها میلاو کی خپل علماو طرف ته رجوع کوي دا خبره دا اشکال دی ما نت کې دا خبره اورېدلې ما ته استاد دا خبره کړې ما ته مرګري دا خبره کړې زه جواب نه لرم درې جواب ما لره ان شاء الله تاسو له تسلی بخش جواب میلاویږي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پس خلک لاړل یره جلل ته پادری راغله شاه صاحب راغې ورته وای سړي جوړ کړی دی ورته وای تاسو علما دا وای قرآن محفوظ کتاب د قرآن نه علاوه نور کتابونه دا رد و بدل پرې کې شوی دی نن ستاسو دروغ خلکو ته ثابتومه شاه صاحب ورته وایي څنګه یې ثابتې وی نن اور بلوم زه به قرآن هم ور زه به انجیل هم ور زه به ګورم چې کم یو سوځي زه به ګورم چې کم یو پاتې کېږي کم چې سوځي هغه باطل کم چې روغ پاتې کېږي هغه په حق باندې شاه صاحب ورته وی ته چې د انجیل عاشق یې زه د قرآن عاشق یمه تاله د انجیل عشق څنګه اجازت درکوې ستا اور تر انجیل ورغورځېږي په انجیل باندې د اور بلیږي ترې د اور په کناره باندې داسې روغ ناسې زما د قرآن عشق خو مال اجازت نه راکوي مال زما قرآن را زه یې سینه پورې نسم ته خپل انجیل والا سینه یې پورې ونسه اور به دواړه مشترکه بلکو دغه اور ته به د قرآن سره زه هم وردانګم ته به د انجیل سره وردانګې که ته روغ پاتې شوې ته په حقه باندې که زه روغ پاتې شم زه په حقه باندې که ته د انجیل سره وسوځېږې ته باطل که زه د قرآن سره وسوځېږم زه باطل هغه ورته شاه صاحب دې خبرې ته خو تیار نه یم شاه صاحب ورته وی چې تیار نه بیا څنګه د انجیل عاشق زه خو د قرآن عاشق یم زما عشق خو مال دا اجازت نه راکوي ته به ورته وردانګې زه به هم وردانګم ورته وی شاه صاحب الله دې په تا رحم وکړي سبا خبر وکم خبره دا ده چې نن که زه اور ته وردانګم ته هم دې اور ته وردانګې ما ته پته ده چې کوم رب په اور کې څلوېښت ورځې ابراهیم علیه السلام لا خلاصې ورکړو ابراهیم علیه السلام اور کې بچ پاتې کړو اگر رب نن د قرآن سره ته بچ پاتې کولې زه یې د انجیل سره سېزلم شاه صاحب د هغې نه به خدای چې زه خپل هار او شکست تسلیم کم ما په انجیل مساله لګولې وه چې هغې ته اور څه نه وې ما په قرآن نه وه لګولې ما د دجل نه کار اخیستی او خلکو له مې دوکه ورکوله تا زما دوکه خلکو ته په ډاګه کړه دا حقیقي عاشقان د قرآن کریم دغه خلکو له الله عزتونه ورکړو دویم کار قرآن کریم دا کوي خبر اختصارا ختمومه قرآن دویم کار دا کوي عزتونه ورکوي تاسو ګورئ زمونږ اکابرو ته لږ نظر وکئ تاسو ته به اکابرو کې او لوی هستي په نظر باندې راشي دا علماء کرام ورته حکیم الامت وایي مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه هغه مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خپل واقعه بیانوي چې قرآن مال څومره عزت راکړه حضرت تھانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي زما مشرور دی شوکت علي زما نوم اشرف علي زما پلار زما مور ته ووی دا لکان د سبق شوی یو اداره کې داخلوم منګه دواړه شوکت علي اشرف علي روان کړو منګه لاړو ډایرکټ کالج باندې ورالو علیګړ هغې کې زما د رور داخله کېږي شوکت علي زه لاړم زه یو مدرسه کې داخل کړم ما ته وی سبا به ترې مدرسې ته راځي د بسترې سره بل ته وی ته به دغې کالج استل ته ورځي سره د بسترې منګ ماښام کور ته چې رالو پلار را سره دی منګه دواړه بچي ور سره یو منګ چې کله کور ته رالو زما مور تپوس کوي هلکان دې کوم ځای داخل کړل یو مې کالج کې داخل که یو مې مدرسه کې داخل که کالج کې دې کم داخل که شوکت علي مدرسه کې مې اشرف علي داخل که مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه وایي
ما ته زما د مور هغه سوړه سویلې اوس هم را یاد دی چې تندې له یو ټس ورکوي د یو د ملا تیر دې مات کو یو د اعلی مقام ته ور ورسو زما پلار تپوس کړه د ملا تیر د کم مار شو وی تار اشرف علي د ملا تیر مات کا د که علم وکړه رب الله سبناسي شوکت علي د اعلی مقام ته ور ورسو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی زما پلار چې زما مور لکم جواب ورکړي نن هم زماره غوګونو کې ګرځي را ګرځي زما پلار زما مور ته خزي ته خدا وې تا د اشرف علي د ملا تیر مات کا ان شاء الله سبب استا شوکت علي بچي هم د کالج نه فارغ شي ان شاء الله زما اشرف علي بچي به هم د مدرسې نه فارغ شي ان شاء الله مستقبل و فیصله وکي چې عزت د چاره مستقبل و فیصله وکي ساره شوکت علي غونته بچي وا زما اشرف علي بچو خپو ته پیزار سمي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وای دا خبر وخت را ورسیرا زلالم سبا مدرسه کې التدی رشم علم حاصلوم رور ملال التکی یو پروفیسر ولګید د تعلیم نورسته زمو درس ولګیدم یو پیرا چې ګندې مال دعوت نامه رااله یو ځای کې زما خطاب دی تقریر دی زما رور زما سره دی ما ته وای کم ورځ د ما پلانې وای زمام چوټي د ما بر ځان سره بیاي منګ چې لاړو الترشته د سټیج د طرف اعلان شو مولانا اشرف علي تانوي راغی لار خالی کړي لار خالی شو زلاړ ما تقریر وکړ ما د سټیج سیکریټری ته وای زما تحریر بل خو روان یم ما ته لار پرېدوي لار خالی کړي شو اعلان بیا شو زلاړ ما پکم زیوانی پیسار وستل او پیسار مې نشته رشته ما قتل زما رور لاسونه پور تکل زما پیساری نه ولې ورش کې پساوره ما ته اشرف علي لک صبر وکستا پیسار زما سره دي زما رور ټول پروګرام کې ترخ کې نه ولې مخ کې پیسار ځای کې خورل ما ته تپوس کوم ورته رورا ساده مور اغا سویلې یاد دی او کنه دی ورته خم یاد دی نن ما اومنه چې الله عزت قران کې خوره واقعي چې غیرتی کتاب دی دنیا کې عزت ورکه قبر کې عزت ورکه آخرت کې عزت ورکه دا یو غیرتی کتاب دې کتاب لغاړه ورکه خپل غم او خارې کې دې قران لسه ورکه دې ودونو کې او غمونو کې قران لسه ورکه خپل اولاد کې او خپل زندګۍ کې خپل 24 غنټې زندګۍ کې قران لکسه ورکه تاسو بیا وګورئ دا څومره غیرتی او وفادار کتاب دی اول کار الله دغه انسان سره خپل نصرت او امداد شامل حال کی دویم نمبر دی انسان له عزت چې کم دینو داور کی دریم نمبر کم یو انسان چې د قران تابع شي هر ځای کې د قران احکامات ګوري او دغه مطابق خپل ژوندۍ بسر کوي هغه انسان لا الله رزمه کې هر یو څه مسخر کی دا عزت تپاس عزت ته هر یو څه د انسان تابع کی څومره درجه کې چې یو انسان د قران د احکاماتو تابع دومره درجه کې الله درې انسان هر یو څه تابع کی دا انسان دومره معزز وګرځي ذکر روایت ته چې کله الله دې او کسر محبت شروع کی الله جبرائیل علیہ السلام ته وی پلانی سره می محبت ته تو سره محبت کوا هغه اسمانونو کې اعلان کړي فرشتو ته چې پلانی کسر د رب کائنات محبت ته تاسو مر سره محبت ساتي هغه فرشتي بیا اسمه کې اعلان کړي او بیا د الله رسول فرمایل دې انسان لسمکه کې مقبولیت الله ورکړي مقبول شي الله دې اسمکه کې قبول کړي او هر یو څه درې انسان تابع وګرځي ذکر الله د احکامات تر کلام انسان تابع کړي ره الله هر یو څه تابع وګرځي او داغه بالکل نمونه صحابه کرام لګو ګورئ کله چې صحابه کرام د قران په یو حرف باندې عمل دنیا ته خو الله هم د سمکه هر یو څه چې کم دینو دا تابع کا تر دې پوره که هوا دغه تابع را عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو لخر تشکیل کړي د جهاد د پاره یو لخر تشکیل کړي او خطبه کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جمعه پر ورځ ولاړ دی امیر المؤمنین اغه لخر ته چې کوم دی خطاب کول غواړي لخر ډیر زیات لري دی امیر المؤمنین خطبه کې आवाज کوي یا ساریه الجبل هوا د امیر المؤمنین تابع وا دا کلمات ردی زنه واغسل لخر ته ور سوال پته ولګرا چې کم یو انسان د قران تابعدار وګرځي
الله هواګانې هم دغه مسخر کی، هواګانې هم دغه په خدمت باندې ولګئ، تر دې پورې ځمکې مو پیژندل چې دا هغه خلک دی چې عاملین د قرآن دي، دا هغه خلک دی چې قرآن له غاړه ورکړې ده، ځمکې هم باقاعده وپېژندل. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی، ځمکه باندې مدینه کې سلسله راځي، عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ځمکې له پوند راوتړله، ولې ځمکې خوځې؟ اخر تعالی څه شوي ته خوځې؟ ولې عمر په تا باندې له پاسه د انصاف فیصلې نه دي کړي څه؟ هغه ځمکه فوراً چې کوم دی نو رکاو شو، ودرېده، زلزله بیا رانله، پته ولګېد هغه خلک چې عاملین د قرآن قرآن له زندګي ورکړه، دا ځمکه هم دا بې تابې وګرځېده، تر دې پورې چې د اور په شانتې یو شریر څیز چې کوم دی دا هم د هغو تابع وګرځېد. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی. عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې مدینه کې اور لګي، اور ډیر زیات نقصان شروع کو، اور چې کوم دی نو خطرې طرف ته مخکې شو. عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ چې د قرآن یو بهترین قاری دی، د قرآن یو بهترین حافظ دی، یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي تمیم داری لاړ شه اور واپس کرا، نقصان طرف ته روان دی. تمیم داری رضی الله تعالی عنہ خپل صادر راغستی او دا اور پې راسې شړي، داسې لکه سړی چې را بیزي راسې شړي، اور یې په شا باندې ورو ورو تمبول شروع کړل. روان دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ، اور په شا باندې روان دی، د کم ځای نه چې ځنګل کې اور راوتی و هم په هغه ځای باندې واپس اور ورننېسته او مخکې ورته یوه وړه غونته ګېټۍ کېښوده، اور بهر ته بیا رانغی. پته ولګېده اور هم دغې خلکو تابع شو، کومو خلکو چې قرآن له خپله زندګي ورکړه، تر دې پورې دریابونه هم دغې خلکو تابع شول. د دغه عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کوم دی هغه دریای نیل هغه لږ په تکبر کې راځي، نقصان خلکو له ورکوي، وچیږي، او تر څو پورې خلکو هغې ته یوه سنبال کړې ناوې نه غورځولي نو اوبه یې نه راخېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ خبر ورغی، امیر المؤمنین یو دوه بدې چټۍ هغه سمندر ته لیکي، که ته په خپله مرضۍ باندې چلیږې بیا خیر دی، اوبه به مه راخېږه، او که د رب په مرضۍ باندې چلیږې بیا اوبه راوخېږه. د امیر المؤمنین حکم دی تا ته هغه چټۍ ښکته ورغورځېږي، تر نن ورځې پورې هغې کې کمی نه راغلی. دا ولې دا هر سره د دې تابع شول. د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ایران په دریاب کې د خپلو صحابو او د خپلو مجاهدینو اسونه ور ودنګول، ورته وایي دې سمندر دې منځ ته اسونه ور ودنګوئ انشاءالله ډوبېږي به نه. سمندر پار کوي، د اسونو خپې هم لمدې نه شوې. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سمندر هغه سر ته پورې وځي، مرګرو نه تپوس کوي د چا نه خو سمندر څه وړي خو نه دي، سمندر کې دې څه پاتې نه دي. یو کس ور مخکې شو، ورته وایي زما نه یو پیاله سمندر ته وغورځېده، سمندر په ښکته باندې ډوبه کړه. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کم چې د قرآن طالب علم د نبي علیه الصلاۃ والسلام شاګرد دی، قرآن ته یې زندګي وقف کړې ده، هغه سعد رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی سمندر په کناره باندې ودرېد. سمندره تا زما د ملګري مجاهد پیاله ولې ډوبه کړې ده؟ زما د ملګري پیاله کنارې ته راووله. ملګري وایي چپې شروع شي او یوه چپه کې پیاله سیده راله کنارې طرف ته راوغورځېده. دا اوبه هم د هغو تابع وې، اخر دا وجه سره هغو ځان د قرآن چې کوم دی نو تابع کړی و، ځان یې د قرآن تابع کړی و. الله د دنیا هر یو څه د هغې تابع که. یو بل صحابي دی د دین د خورولو او پرچار دپاره روان دی لاړ افریقې طرف ته، صاحب خپل ملګري ورسره دي، د هغه سایډه را روان دی، افریقې ځنګل دی، د هغې افریقې ځنګل کې چې کوم دی دغه صحابي عقبه رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دی خپلو ملګرو ته وایي دا ځای لږې چینې ماته ښکاري او دا ځای ونې ماته ښکاري، په دې کې پړاو کوو او دلته کې راځئ آبادو، دلته به شپه تېره کړو سهار به ځو. ملګري چې کوم دی هغه ته وایي چې راځئ خو ځنګل دی خطرناک دی، شاهد منظري مونږه مات کی، شاهد خطرناک اشیا مونږه مات کی. هغه ورته وایي نشي، مونږ د قرآن طالبان، مونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام شاګردان. دی په خپله باندې عقبه رضی الله تعالی عنہ یو غونډۍ ته ور وخته او د هغه ځای نه اعلان کوي دلته کې چې کم یو حیوان دی ساه لرونکی دی لږ ساعت کې د ځنګل نه بهر شئ، موږ دلته کې پړاو کول غواړو
او بیا اخر کې سوی کچرته یو حیوانو منګ لک شب پس پریزه کې اومند چې نه ریوته مونږ به قتلو د دې نه معلومه راشه مهنت ورته نه کو مهرباني وکي تاسو زئی حکم کو اوزئی کنه که څوک دلته بیا میلاو شو مونږ به قتلو صحابه مونږ وکتل هر یو حیوان خپل خپل بچی روان دی او ځنګل خالی کړي ری بچی خله کې نیولې دي مونږ شپه تیر او سار بیا اعلان کیږي ځنګل کې حیوانات واپس کم دینو راځي دا رسمه کې هر شی راغی تابع او دا وجه سره خپل زندگی قرآن توقف کړي وا نن الحمدلله خبر راغونډوم الحمدلله نن او قرآن موجود دی کم چې صحابه ول عزت ورکړو نن هغه قرآن موجود دی کم چې تابعین او تبع تابعین ول عزت ورکړو نن هغه قرآن پاغ اصلي شکل کې موجود دی کم چې ائمه اربعه ول عزت ورکړو کم چې زمون اکابر لا عزت او مرتبه ورکړو نن الحمدلله هغه قرآن په اصلي شکل کې نن هم موجود دی راځي چې دا قرآن دا په خپل غم خاري کې دا په خپل زندګۍ کې عملی کو پرې وجبا الله د دنیا عزتونه عمره کې ان شاء الله د آخرت عزتونه به عمره کوي